مسلسل خوځېدو ته اهتزاز وایي او یو د حرکت هغه یو ځل دا نو لاس حرکت وکړو او چې د دې مسلسل خوځي دې ته وایي هزي الیکا. دلته به شیخ صاحب عبدالسلام صاحب رحم الله یو د مسلې وضاحت کو چې د اشاره ده که نه التحیات کی اشاره وي ده ګوتې دا اشاره مسنون عمل ده. یاد ساتئ پورا وضاحت ده توقع. مولانا شیخ احمد سرهندی رحمه الله مجدد الفسانی ورته وایي د 12مې صدۍ مجدد او ډېر یو بهادر انسان تیر شوی د هندوستان د اکبر بادشاہ زمانه کې د دین اکبری مخالفت چې کړی و او د هغې په سلسله کې سزاګانې ورته ملاو شوې. د هغه رای دا وه چې دا اشاره نشته. هغه خپل سوچو تحقیق و چې د اشارې بسبابه په باره کې چې کوم احادیث دي نو دا مضطرب دي. مضطرب ولې دې کې د اشارې بیا هم نشته پته د اشارې کیفیتونه هم ډېر راغلي نو اضطراب د وجې نه هغه وي اشاره د سره نشته. او څه پیران و پیران مارکۍ والا پیران مارکۍ پیژنئ تاسو والا نه د نوخار والا مارکۍ یو دلته مارکۍ ده هغه نه دی نوخار نه لږ مخکې مارکۍ پیر مشهور پیر و پیر عبدالوهاب په هغه وخت هغه زامن مامن اوس په هغه مذهب کې دي دا حکومتونو کې دي. هغه مارکۍ هر تن څه نه څه عهدو باندې دی. زه یو ځل یو طالب واده پروګرام مونږ ته دعوت راکړی و د تللی و. مونږ به دغه سوچ کو چې دا مارکۍ دا د سوابۍ والا مارکۍ ده او په دې کې دا پیر صاحب تېر شوی دی. د هغه پیر صاحب کتابونه هم دي دلته ما سره هم پراته دي د بدعاتو په رد کې. خو د هغه سلسله کې ټول بدعات د هغه عجیبه عجیبه مریدان زمونږ کلي کې یو قوم دی دا رشته پاتې کېږي مونږ هرټ والا ورته وایو. دا یو بابا د دوی چېرته په دې هرټ راغلی و دا ترې نسل سوا شوی دی. دوی هم د هغه مریدان وایي. دوی به په دغه کې تماکونه کرل د یو څو څیزونو سره هغه ډېر وران نو د هغه سلسله چې کوم مریدان و هغې کې هم دا یو دا او یو یې د رفع الصوابه نه منله. و د دې په متعلق د هغې یو رساله ما ته که اوس هم پرته ده دلته چې هغې د هغې رد کې لیکلې ده او دومره سختي به یې کوله چې د چا کله کله ګوته به یې ماتوله وله که چا به اشاره کوله. نو ځکه مې ورته وویل چې دا مسنون عمل دی. معنی دا چې فقه حنفي کې هم دا مسنون دی. دا نه ده چې داسې اختلافي مسله ده. ها دا خلک پکې تېر شوي د دوی خپل تحقیق و. بیا مولانا حسین علي الوانی رحمه الله د هغه تحقیق هم دا و چې رفع الصبابه نه دی دا مسنون نه دی. نو د هغې د وجې نه شیخ طاهر صاحب رحمه الله هغه هم وایي نه کوله. عبدالسلام شیخ صاحب مونږ ته وی وایي مونږ ته تپوس وکړو نه هغه دومره ووایي چې حضرت به نه کوله. د هغې د وجې نه چې د پنځپیر کوم شیخ الحدیث صاحب و که نه باچا صاحب د هغه خیال هم دا و چې دا نشته. نو بعدې د هغه دغه کې شاګردانو کې څوک نه څوک اوس هم نه کوي. والله عالم چې اوس به د هغې څه خیال وي خو مفتي مجتبی صاحب یو ځل مونږ څخه راغلی و نو هغه هم دا اشاره نه وه کړې. نو زه پوه شوم چې دی د باچا صاحب ما دې تپوس وپوس ممکن نه وه ملاو شي هغه وخت یې نه وه کړې. نو د باچا دا د هغې خپل ذاتي رای ده او حال دا چې رفع الصبابه مسنون عمل دی. ما دې باندې ځکه ډېر دغه چې ما ته د تخصص په کال باندې دا مسله حواله شوې وه نو ما د دې په باره کې څه نه څه چې کوم زموږ مدرسه کې کتابونه وو هغې کې ما هغه کړی و.
ما ته بیا مفتی صاحب وایي چې تا ډېر حوالې جمع کړي دي ته لړ شه دارالعلوم کراچۍ ده د هغې مکتبه کې د ملا علي قاري صاحب رساله ده هغه نایابه ده بل خوا نشته هغې کې نه حوالې ورکړه چې موږ ته پته ولګي زه بیا تللی وم هغه رساله ما لیدلې وه ملا علي قاري صاحب پې پوره باس کړی دی په دې باندې چې دا په سنت نه ثابته ده دا شو پوه شو دی یعنې مشلول عمل دی ډېره اوږدېږي اوس خبره موږ له په مخه تلل دي نو دې کې البته دا خبره شته چې دې کې د اشارې محل نه دی متعین په روایاتو کې دا چې مونږ خوا مشهوره ده که نه چې اشهدو الله باندې به کې او الا الله باندې به داسې کې دا داسې کول خو بالکل غلط دي دا فقها لیکي چې دا به الا الله باندې به وکړي او بیا به داسې کاږه پرېږدي درله دې حال کې به وي بیا به تر سلامه پورې دا دغه شي دا د حدیثو نه ثابته ده نو دا به دې نه دسې به ساتي خو دا د اشهدو باندې اوچتول دا د علماو کول دی دا شریعت کې نشته ښه شرعاً د دې محل نه دی متعین کله چې تاسو احادیثو ته ورسېدئ او په ښه دماغ باندې وګورئ نو تاسو ته به دا صورت بهتر لګي چې نبی علیہ السلام هغه حدیثو کې دا دي چې کله به نبی علیہ السلام تحیات ته کېناستو نو دا لاس به دلته کېښودو او هلته کې ورسره دی چې د 53 دغه به جوړ کو دا د 53 دغه دا دی نور کیفیتونه مشته دلته خو د 53 د عام دی نو بهتر دا دی چې څنګه انسان کینی نو چې هلته کېنه دا اشارې دا صورت دغسې جوړ دا به تاسو ته بیا معلومه شي نو یو پکې دا دی دا دل دا مولانا رشید احمد گنگوہی سے خپل کتاب کې لیکي او بیا په معارف السنن کې د کراچۍ والو هم لیکلي دي د هغې پولې کړی چې کوم کتابونو کې وضاع لفظ راغلی دی د فقهي کتابونو کې چې دا به داسې کېږي نو دا وضاع لفظ اصل کې د حنا په معنی کې دی د ټیټولو په معنی کې وایي دې دپاره چې د فقهي عبارات د احادیثو د مضمون سره موافق شي نو کېښودل نه دي ټیټول دي خو دې کې اوس یو مسله ده دې کې دوه قسمه حدیثونه دي هغه دې دپاره مې درته دا خبره کوله اوس چې شیخ صاحب به دا مسله کوله بعضو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا ګوته چې داسې کړه نو حرکت پرې ورکړو بعضو کې راځي لا یحرکه حرکت پرې نه ورکړو نو دې کې دا یو اختلافي مسله ده چې دا ګوته به دغسې وي او که نه داسې به خوځې دې ته وایي نو څوک چې د حرکت قایل دي هغه د حرکت والا روایت اخلي نو هغوی وایي دا به داسې خوځې او څوک چې وایي چې نه لا یحرکه نو هغوی وایي چې نه دا به داسې ساتي کوم کې چې دي حرکت پرې ورکو نو هغه دا حرکت مراد دی بس دا پورته کول دا حرکت دی شیخ صاحب به وي چې دا چې کوم داسې عمل والا دي نو دې ته اهتزاز وایي نو لہذا بهتر دا دی چې دا حرکت دې نه ورکوي وایي دا تشویش کې اچوي ورسره اخوا دېخوا چې کوم مزګودار دي نو د هغه توجه هم پرې دغه کېږي لہذا دې کې بهتر صورت دا دی چې بس دغه سیدي وي او نبی علیہ السلام به وایي تر سلامه پورې دې ته کتل نو حضي باندې به هغې دا خبره کوله چې دې مسلسل حرکت ته اهتزاز وایي هغه وخت دا وایبریشن نو ګورې ښه هغه وخت هغې ویلي چې اهتزاز دی خو دا وایبریشن مې درته اوس وویلی وهزي الیک بجذع النخله دې ته وایي قرآن د هر ټکي نه وګوره دوه درې خبرې ما درته وښودې دوه درې مسلې پې حل شوې یو دا چې حرکت کې برکت دی او بل د دغه دا مسله